اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. زمونږ دپاره د خوشحالۍ ډېرې خبرې دي نن. یو خدا چې ستاسو په شان خلقو سره زما غوندې سړي ملاقات کېږي دا غالبا درېیمه پیره ده. ما وی درېیمه که هغې کې د خو خلقو نخا حدیث کے راضی اذا رؤوا ذکر اللہ جن کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے. ستاسو په چهرو ته چې زه ګورم ما ته الله را یاد شي. کله چې هغې خبرې کوي نو تا ته د هغه ستا په علم کې اضافه کوي او کله چې هغه سکار کوي نو تا ته آخرت را یادوي. دا د خو خلقو نښه ده. د الله په رحمتونو کې یو رحمت دا شو. دویم رحمت دا دی چې زمونږ د ورور پروفیسر شاهد صاحب کور رخ کړی دیری رخ کړی ده. کور د خدای پاک چې یو ډېر لوی نعمت دی. حضرت علي صاحب قول دی چې چا له خدای پاک 5 څیزه ورکړي که نه د خدای نه نور هېڅ نه غواړي. نو زه خو ستاسو د ده سره اشنا نه یم خو غالبا دا 5 وړه به وله ورکړي. ارد کور ښه سورلي په کور روزي ښه ګاونډي او ښه بیبي دې د الله نه نور هېڅ نه غواړي. ارد کور ښه ګاونډي ښه بیبي ښه سورلي او ښه ګاونډي او ښه سورلي او په کور روزي په ملک روزي چې خدای چاله ورکړي. تاسو به حیران شئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی من سعادت المرء د یو سړي د خوش قسمتۍ او د نیکبختۍ پته د دې نه لګي چې هغه له الله تعالی وسیع کور ورکړي او قابو علی سورلي وله ورکړي. د حدیث الفاظ دا دي چې د یو سړي من سعادت المرء الدار الوسیع والمرکب الحنی. سړي سره ګاډی هم وي خو خواب سره اس او وخو دا یو سړي یو غټه نیکبختي ده. کور دومره قیمتي دی چې د کومو خلقو کور نشته هغې ته یې پته ده. په نیویارک کې زموږ یو ملګری وستلی او نیویارک ته د هغې په نیویارک کې چې کوم مصیبت دی یو مصیبت دا دی چې هلته د بعضې خلقو کورونه نشته. هوملیس پیپل ورته وایي. هوم کور ته وایي هوملیس پیپل. دا هغه خلق دی چې دی اکثر افسران دي او په فوج کې پاتې شوي د امریکې او ځای په ځای په فلسطین کې او یا په افغانستان کې ظلمونه کړي دي چې کور ته راغلي نو لیوني شوي دي. نو د خپلې ښځې سره یا ګرل فرینډ دي د هغې د هغې سره یې ورانه ده پلار مور سره یې ورانه ده د کور نه ایستلي دي. نو هغې ځای په ځای په دې فوټپاتونو پراته وي او هغې ته چې کوم ایوارډز کومې ډیګرۍ میلاو شوي د هغې بورډونه یې د پاسه لګولي. خلقو نه سوال کوي او د خلقو نه پیسې غواړي. دا هوملیس پیپل دی. دا په نیویارک کې میکسیمم دی. هغه ماشوم ته ابۍ وقارېده مورې جو وی واخو جو ورک شه جو کور یې ویستو جو ورې پسې کلک کو. نو ماشوم په بازار کې یو سر نه بل سره پورې لاړ او جړلې. نو څه چلې کړی وی هوم خو یې نه و که نه. نو بیا چې ستړی شو نو واپس راغی نو
نو ور خو بنو نو په دروازه کې بیا سم لاس نو مورې هلته کې چې سکار له راووته ور یې لرې کو نو ماشوم ستړی شوی په ژړا نو اوده شو نو مورې پرې راښکته شو نو ښکلی کو کور دومره قیمتي دی او دیو جن منګ چې اودس کو دا اودس په دعاګانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی چې دا کنه دعاوں کې عینه میں چې کله ته دعاګانې هغه وای نو تا ته ډېر شی مسائل حل کوي نو هغه چې کله چردام کې نه پاغي دوران کې دا دعا ده اللهم اغفر لي ذنبي خدای ما ته ګناهونه معاف کړي ورپسې ووسع لي في داري خدای ما له کور ارت راکې ګوره بیا ورپسې څه وایي وبارک لي في رزقي خدای ما له خمبه ډکه کې چې زمونږ په خمبه کې دانې وي او زمونږ کچن چې کوم دی هغه برکتي ما له په دې کې دا درې خبرې ضروري دي دا دې وجه نه په دعا کې مونږه کوو په اوداسه کې مونږ دا دعا د الله نه غواړو وایي دا دومره ضروري خبره ده دا کور چې سړی خپل کور ته ننوځي که نه نو کم خلقو چې خپل زړه الله له ورکړی بدن د ده سره یي دې ته وایي استحضار الله فی القلب هر وخت ورته الله یادي نو دې چې کله کور ته ننوځي که نه دا ګورې مونږ خطا کېږو په دې کې او دا ډېر آسان کار دی مونږ له پکار دی و چې څوک کور ته خپل ننوت او د کور په خلقو سلام واچاو د کور په خلقو سلام واچاو دی به د الله په حفاظت کې نو د الله د حفاظت دپاره دا ضروري ده چې ته په زنانو سلام واچې نو نارینه پښتنو ته ځان ډېر بد ښکاري چې په زنانو سلام واچوي او پښتنې زنانه هر څه کوي تا ته به چې خیر علی خو وعلیکم سلام نه وایي د هغه یو کس کور ته تللی دی نه خپلې ښځې ته یې سلام یا څه ګفټ له ورکړی نه هغې ورته وی یہ تمہیں کس نے بتایا تاریخ جمیل نے بتایا دا تاریخ جمیل چاته خو ولي نه هغه بیا دا کار کوي چې د هغه نه نیز د کړی بیا نه کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظ ته ګوره اذا دخل رجل بیته بذکر الله چې سړی خپل کور ته ننوځي که نه د الله ذکر کوي نو د الله د ذکر یو شکل بهترین شکل په دغه وخت کې سلام کول دی السلام علیکم وطعامه او کله چې سړی خوراک کوي هلته نوم د الله ذکر کوي نو پای کې بسم الله وایي نو د ده غټه فایده به دی چې شیطان خپلو ملګرو ته وایي لا مبیت لکم ولا عشاء دلته ستاسو د ټیکانې ځای نشته نه ستاسو د خوراک ځای شته نو مطلب دا چې خوراک به هم برکتي شیطان به پکې ګوتې نه وایي او کور به هم برکتي ځکه چې شیطان به ترې لاړ شي نو د کور د خدای په نعمتونو کې یو نعمت دی منګه پروفیسر صاحب له مبارکي ورکو او د الله نه غواړو چې د خپلو برکتونو نه ډک کړي او د خپل د دین د خورولو یو چینی جوړه کړي اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته لاړ نو دوه کار یې کړي جومات چې جوړ کړو نو په هغې کې په صوفه باندې مدرسه جوړه کړه دې ته للبنین وایي یعنې د هلکانو مدرسه وه نارینه وه پای کې د ټولو صحابهو سبق وي او للبنات مدرسه چې وه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې ته سبق ښیي او حضرت صفیې ته سبق ښیي رضی الله تعالی عنهما او هغې بیا نورو ته ښیي دا شاګردان یې الله ته ډېرې ګرانې دي یو شاګرد پکې راځي خو مشران یې ښځې دي هغه رسول الله ته شکایت کوي وی د خدای رسوله زما خاون خو ما ته نن یو بله ناروا ووې وی څه وی چې انت که زهر امي ته زما د مور په شانې په ماته دا د هغې وخت یو مقوله وه چې چا به خپلې ښځې ته دې څه وویني دا به پرې طلاقه شوه نو دا اوس مشره ښځه ده ته ویله چې دا د مشرانو اډلټ ایجوکیشن دی د مشرانو ایجوکیشن دی د هغې د تعلیمي اداره د بوډیګانې پکې سبق وایي نو دا یو شاګرده ده نو رسول الله ته شکایت کوي نو حضرت ورته وایي چې د اوسني قانون مطابق تا او خاوند به یې د یو بل نه جدا کېږئ په هغې خو سم څه چلو شو هغې وایي د خدای رسوله چې زه جدا شم دا واړه به مې څه کوي لکه دا واړه زما سره پاتې شي او دا خاوند زموږ نه جدا شي موږ به خروس هو که دا د ما د خاوند سره میلاو شي دا واړه نو زه به څه کوم یوازې د الله رسول ورته وایي چې بس خو د خدای دا حکم دی نو دا اوس د یو شاګرد دی او د یو استاد په منځ کې باز چلیږي خو الله تعالی په شاګرد یې ننګ وکړو
او آیاتونه راولېږل. دا 8مه سپاره چې ده که نه دې دا ډومبني آیاتونه په دې موقع راغلي وو. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. خدای د هغې ښځې هغه شکایت واورېد چې ستا سره یې باس کا او د خپل خاوند په باره کې د هغې په حق کې فیصله وکړه. والله يسمع تحاوركما. تاسو دواړو چې یو بل سره خوس خوس ګور ګور کول الله اورېدل. ای خو به غلي غلي ویلي که نه. نو دا شاګردان په الله باندې ډېر ګراني. نو الله تعالی دې دا کور د نسوان او د زنانو د تعلیم یو ذریعه وګرځوي. اصل خبره زمونږ د زندګۍ مقصد دا دی چې مونږ د اور نه خلاص شو جنت ته لاړ شو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. خو ځینې شي آنلاین بوکینګ کیږي او هغه اساني. تاسو کو یو کس هلته ذمواري هغه خلکو ته زوی نه ښیي نو بیا به لږ پرابلم نه پیدا کېږي. نو هغه دای چې آنلاین بوکینګ مونږ کوو که نه مونږ زوی کراچۍ ته مونږ به ټلیفون وکړو نو مونږ له به سیټ بک کړي. خو د جنت آنلاین بوکینګ نه کېږي ځکه دا ډېر ارزان نه دی. یہ بڑی سستی نہیں ہے کہ آن لائن بکنگ سے یہ آپ کو مل جائے گی. دې دپاره به ته په یو شي عمل کوې ته دین وایي او یې دین څه دی؟ وی دین هغه احکام دي چې الله را لېږلي رسول الله ته. وی څنګه یې را لېږلي وي؟ په جبریل رسول الله پوه کړو، رسول الله صحابه پوه کړل او صحابه او تابعین پوه کړل او تابعین او تبع تابعین پوه کړل او بیا هغې دا نور خلق پوه کړل او ما تا ته بنیر کوټه ابوا سوات او دیر ته راورسېد. دا چا ځان کړولی و. او تاسو به حیران شئ زمونږ امام چې دی که مونږ حنفي مذهب والی یو. زمونږ امام ابو حنیفه د عراق و او الله تعالی دې لپاره دا انتظام کړو چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا جلیل القدر صحابي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي انت اعلم، ته ډېر قابل وړوکی. په رسول الله مین شوی و. څنګه پې مین شوی؟ ډېره عجیبه خبره وه. بیزې سره ولې غریب و. رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر صدیق په لار روانو تږي شو. د عربو ګرمي به څومره نو ابوبکر صدیق ورته وایي بچیا تا سره اوبه شته؟ وایي نه. وایي ستا سره پی شته؟ وایي نه. وایي د یو بیزه کو موږ ته را دې خوا کې او موږ ترې پی ولوشو نو هغه وایي دا خو د نایک دي، زه تاسو له دې پی نشم درکولی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي په دې کې وچه بیزه شته؟ هغه وایي یو کمزورې ده. یو ابوبکر صدیق وایي دغه را دې خوا کوي ته. رسول الله پې لاس وو په غولانځه او هغې پی وکړل. جو حضرت وسکل ابوبکر صدیق وسکل او ابن مسعود له ورکړل. دی اوس ماشوم دی، دی ورته ګوري یاره وایي زه خو ستاسو سره ځمه. نو حضرت ورته وایي انت عالم، ته ډېر قابل وړوکی. او هغه بیا ایمان راوړو. عبدالله ابن مسعود ته جوړ شو. هغه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بیا د مدینې نه عراق ته راغی او د حضرت امام ابو حنیفه چې کوم استادانو دا فقه د هغې ځای نه راغلی ده. مونږ ویل که مونږ په فقه حنفي عمل کوو نو الله تعالی د هغې انتظام وکړو دین ماتا ته دلته راورسېد. ځکه چې امام ابو یوسف او د هغه بل ملګری امام محمد دا انډیا ته رالل او دلته کې مونږ وایو چېرې د انډیا اکثر خلق چې دی د بر صغیر دا حنفي مذهبي دي، جبکې ملایا والا چې دی هغه اکثر شافعي مذهبي دي. ځکه هلته تاجران چې تلي وای شافعي تلي وو. الله د دې انتظام کړی چې ماتا ته راورسي. وی دا دین چې دی د دې دوه حصې دي. اصل کې دا کور چې تاسو ګورئ که نه نو د کور نه دین زده کېږي. وی دا څنګه؟ وی دا کور چې دی په دې کې لاول چې دی جوړاو که نه مونږ ټولو کورونه جوړ کړي دي. نو اول مونږ ډیګینګ کوو نو هغه کودایي کوو نو بنیادونه کنو. نو په بنیاد کې دوه حصې، یوی په ویښ کې دې ته مونږ غالبا ډیمپوسي وایو او ډیمپوسي چې دی څه بنیاد ښکاري او څه پټي او د دې کور ټول بنیاد په دې باندې. نو د دین عمارت چې دی هغه بنیاد د هغې چې دی هغه ایمان دی او د ایمان دپاره یو ټکی زه وایم اقرار باللسان او بل څه دی؟ تصدیق بالقلب. تصدیق بالقلب پټ دی. څنګه چې دا ډیمپوسي پټی دا ټیکهداران اکثر دا ورانې کوي. مونږ دا سرکاري عمارتونه چې جوړوي نو دا ورسیر چې پرې راشي نو چې پیسې ول نه ورکړي وکني نو دغه قطع نه کنسته. نو تصدیق بالقلب پته صرف الله ته لګي، اقرار باللسان پته خلقو ته لګي. نو د ایمان دوه حصې دي، یو اقرار باللسان یو تصدیق بالقلب. نو تصدیق بالقلب دې دی لکه دا ښکته چې پټ دی. نو دا تصدیق بالقلب او اقرار باللسان چې یو ځای شي دې ته ایمان وایي. خو د دې لپاره علماو چې کوم متفقه فیصله ده
چې په دنیا کې په کار کېږي په کوم ایمان کنه هغه اقرار باللسان دی. اوس ته ګوره وې څه کار پې کېږي؟ وې ګوره شناختي کارډ ولا موږ ورکولی شو نادرا والا چې دا مسلمان دی ځکه دې کلمه وایي. زړه خو یې ته کتی نه شي، زړه باندې څوک عالم دی؟ علیم دا بل ټکی راستاسو وایي بې ذات صدور به عالم دی که نو دا خو دا نادرا والا خو دغه ځای نه شي کتی. نو بیا چې دا سړی مړ شي نو موږ به یې په خپله مقبره کې ځکه ښخوو چې د کلمه ویلې ده. نو بیا که دی خور لور غواړي او زمونږ به سره رشته کېږي موږ به ورکو او غواړو به تې ځکه د کلمه ویلې ده. په دې باندې دنیا کارونه چلیږي خو د آخرت ګټه پې ګوری نه کېږي. دې وجې نه دا متفقه فیصله ده من صلی صلاتنا چا چې زمونږ په شان مونځ وکړو واستقبل قبلتنا او زمونږ په شان قبلې ته مخکې کوي واکل ذبیحتنا او زمونږ علاله ګڼي خوري دا مسلمان دی. خدا ګوره په دنیا کې مسلمان دی دنیا کاری کېږي د آخرت د جنت په تمه کېږي د دې نه ځکه د جنت دپاره الله تعالی چې کومه کرایټیریا یې ده په قرآن کې داسې ده. هغه څنګه ده؟ قل هل ادلکم علی تجارت تاسو ته یو تجارت ونښیم. وی تجارت څه ته وایي؟ وی دوکاندارۍ ته. وی تا هر سړی په موږ ټولو کې به دې څوک نه چې هغه دوکانداري نه کړي. وی مړه مو خو نه ده کړې. وی هر څوک پی اخلی نه سر نو دا پی تجارت نه چې ته وایې پی راکه او هغه وایي پی واله ته وله پیسې ورکړې خو دې ته تجارت وایي که نه. نو ته چې کله پی اخلې او ستا د پیو لوښی څښی نو تا ته هغه ګواله ورته موږ وایو څوک چې پی خرڅوي ابه تا ته څه وایي؟ ابه تا ته وایي چې نایکه دا لوښی دې څه که پاک که که نه ځکه هغه خپل پاک پی پسخه لوښي کې نه اچوي. نو الله تعالی خپل پاک کلام پسخه اړه کې به څنګه واچوي؟ د خپل اړه تزکیه وکړه نو یعلمهم الکتاب ویزکیهم یتلو علیهم آیاته اړه به پاکې نو بیا به ورته ځي ځکه چې کله دا میخو والا خپل پی پسخه لوښي کې نه اچوي نو خدای پاک پکې خپل کلام ولی اچوي. نو راځئ چې دا خپل زړه د حسد نه د تکبر نه د غرور نه د دې نه پاک کو. دا د دې لپاره ضروري ده چې ستا زړه دې پاک چې بیا ورته دا پاک پی راشي دا پاک هدایت دی. نو څنګه چې دا ډیمپوسیما ووې نو په دې کې دا هل ادلکم علی تجارت نو تجارت کې سره تا ته به څه میلاو شي؟ تنجیکم من عذاب علیم. الله وایي د عذاب علیم نه به بچ شئ. نو هلکه وایي زر راته ښیه د الله عذاب علیم خو ډېر ګران دی. نو هغه څه وایي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله. ایمان نه پس په جهاد کوئ. جهاد نه بغیر نه کېږي. کړاو به کې ځان به کړی په مفتو کې نه میلاویږي. آنلاین بوکینګ نه کېږي. دغه ستا سره چې په شناختي کارت کې کوم اسلام و په دې دغه کارونه ستا کېده دغه دې پوره و. د دې برې مه په تمه کېږه. دا برې دپاره به دا کرایټیریا پوره کې هغه سره وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم. ځان به کړی پیسې به لګې او ځان به کړی دا دوه څیزونه به ورکې. وال خلق د څه نه خوري؟ د پیسو د لاسه خوري. بله ورځ زموږ یو ډاکټر صاحب په پنجاب کې د تحریک انصاف په بانی ارکانو کې الله والا پیسې ورکړې وې آرام یې الله له خدای دې وبخي هسپتال یې جوړ کړی او حکومت فیصله کړې وه چې خلق دغه ته ځي که نه دوبۍ ته نو الو به دوبۍ ته ځي چې دی وله سرټیفیکټ ورکړي چې دی ټیک دی میډیکل سرټیفیکټ چې وایي د هغه به منظورېدو. نو هغې له خو آسان چلو هغه ویې لکه راوغې به یې لکه ته فټ نه ستا ایچ سی وي پازیټیو دی. نو هغه به ورته وی ولې زه خو په دغې پورې هسپتال کې ما کړی و او هلته خو نیګیټو و. وی یا زموږ سره داخل شه یا 10,000 روپۍ فیس دی نو 1 لاک راکړه جوم به دله نیګیټیو کو. جو ډېر شی پیسې وګټلې په دې کې. دا کوم حکومتي خلق چې یي که نه دوی د حرامو ډېر شی پیسې وګټي خو الله ورته چل ښیي. نو زوی و نو زوی پسې راپاڅېد. نو هغه وی چېره ماله خو پلانې شی په کار دی دی بچیا دا د کېدو نه ده لږ یو ډمه یې وکته چې ماله دا وکړه. هغه وی دا کېدو نه ده. نو هغه د یو سړي سره خبره وکړه چې زما را پلار ډېر مالدار دی. پلار یې دومره مالدار و چې په 40 کروړه روپۍ یو ګاډی اخیستی و او په دې 14 اګست یې وله ورکاو. دا اوس پرون چې 14 اګست تېر شو په دې وله ورکاو ګفټ. دومره مالدار دومره پیسې هغه جمع کړې وې. خو هغه چې کله هغه افر کاو نو دی یو سړي خپل یو دوست سره خبر وکړه غالبا د هغې دوست نه قیوم نوم او قیوم ته یې وی زما را پلار به ډډې ته نه کې نو وی ماله به څه راکې وی 2 کروړه روپۍ ستا شوې. چې 2 کروړه روپۍ ورسره وکړې نو په 2 کروړه روپۍ خو زما په شان سړی به هم مرګ وکړي
ځکه چې 2 کروڑ ته څوک ټینګېدی شي. قیوم هغې ته نه شو ټینګېدی. نه پلار یې د جمعې منځله تللی وی ماله پکې ایډوانس راکړه جو 15 لک روپۍ وله ورکړې. ښه وه یو لوټ پکې خراب وه چېرته پولیسو لیدلی و پټه د دې دا کیمرې میمرې یي که نه دې نه پته ولګېده. نو هغه چې پلار یې د جمعې د مانځه نه راته جو 4 ډزې وویشتو جو مړ شو. پولیسو ورته وی اعتراف هغه وکړو چې دا پلار ما ویشتی دی د قیوم په ذریعه. دا ګوره د پیسو برکت دی. تؤمنون بالله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم ته مخکې کړی دی وانفسکم. د پیسو قرباني به ورکې چې د پیسو قرباني نه ورکې او ته جمع کې دا زوی به دې ولي که خیري. هدایت تا ته دا وي دا زوی به دې ولي. نه پولیس ورته وی خدای دې خوار کا تا د خپل پلار ولي ویشتو د جمعې منځله تللی دا پیسې خواست ستا وې نه. هغه ول ډېر ښه جواب ورکړو وی دی چې څو مړ کېدی او دا ما ته میلاوې دی نو هغې وخت له خو به زه بوډا شوی وم نو ما بیا په دې پیسو څه کول. نو ځکه الله تعالی تا ته دا وایي چې که ته د جنت سودا زما سره کوې نو تجارتن زه د تجارت خیمه ما جنت تاله تیار کړی خو دا څو شرطونه به پوره کې. ایمان بالله، جهاد فی سبیل الله، باموالکم وانفسکم او ذالکم خیر لکم. دا د غوره دی. ستا دلته غوش جوړیږي پای کې یو پیسه ته نه ورکې. هلته الخدمت ډونیشنز غواړي پای کې ستا یو پیسه نشته او ټولې پیسې جمع کې. دلته موږ مدرسه جوړوله پای کې یو پیسه نه ورکې. هغه موږ جومات له یو کس خبره کوله وی موږ جومات له چنده کوله نو هغې یو وی چې زه پکې نه ورکوم نو هغې بل وی چې لکه ته ولې پیسې نه ورکې یعنې په عام روټین خرچه کې. نو هغه ډېره نره خبره وکړه. هغه وی زه یې نه ورکوم زه منزله به راځم زما دې څوک منې کي. اینه چې یو سړی جومات له 10 روپۍ چنده نه ورکوي نو تجاهدون باموالکم وانفسکم. نو الله وی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. زه به تاسو له په دې په بدل کې څه درکم. نو بیا الله د هغې دپاره ما تا ته وایي چې ګوره تاسو له چې زه څه درکوم. نمبر 1 یغفر لکم ذنوبکم. ستاسو ګناهونه به زه معاف کم. دا موږ چې ګرځو که نه دا تاسو دلته دا سیند دی په دې سیند کې میان دي دې ته اوشن وایه دریاب دی. دغه شان موږ چې ګرځو دا هم یو د ګناهونو دریاب دی. غیر چاپیره ډېر شی ګناهونه دي. د نظر ګناه خو موږ ټول کوو د خولې ګناه موږ ټول لګیا یو. نو دا ګناهونه چې دي دا خیرې دی او د دې دپاره صابون څه شی دی نیکۍ دي. نو نیکي به کول غواړي چې دا ګناه پې وینځو. نو قرآن کې څه وایي نیم به ځواب نیم به تاسو وایي ان الحسنات یذهبن السیئات. ګوره حسنات ګناه دا حسنات چې دي دا صابون دی په دې به ته خپل ګناهونه وینځې. نو یغفر لکم ذنوبکم. خدای پاک ګنده خلق جنت ته نه بیایي. خدای پاک بلاول تا پاکوي نو بیا به جنت ته بیایي. د پاکولو دپاره دا انتظام کړی چې څوک مخې له درشي ته به ورته څه وایي السلام علیکم جو پاکې کړې. نو که یو سړی پرنجی وکړي نو چې موږ به ورته څه وایو دا راته تاسو ووایئ یرحمک. هغه له څه پکار دي الحمدلله. زما په خپل عمران خان اړه په هغه ورځ سوی د پریس کانفرنس کاو نو دله پرنجی ورغې. نو د پرنجي په دوران کې مې دی به اوس الحمدلله ووایي نو دې غریب نور ښه سړی خو دغه خو ورته پته نه وه. نو ده څه وی ایکسکیوز می د دې نیکۍ نه محرومه شو. ځکه دا صابون خو بالو په کار راځي چې تا له چل درځي که نه. نو دا خلق به ورته څه وایي یرحمک الله. نو چې ته ټلیفون کې نو ته به څه وایې نیکي جو ګورې که نه حسنات ګورې نو ته به حلو وایې کابل شی وایې بل څه دی السلام علیکم نه به تا ته وایي چې وعلیکم سلام. دې ته اپرچونټي وایي. د نیکۍ اپرچونټي به نه ضایع کې. وړوکې لوی پردی خپل څوک چې مخې له درشي ته به ورته سلام کې. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ځکه یغفر لکم ذنوبکم. ستا ټارګټ دا دی چې زما د ګناهونو زموږ په دې سواد کې یو ډاکټر صاحب نو موږ اودس پې نه کوو نو چا ورته ویې یو غلط سرټیفیکټ پسې چا ووړ. ما ته خبره ډېره ښه ولګېده. هغه ورته دا غلط سرټیفیکټ راله جوړ کړه. هغه وی د پورې مولوي صاحب ډاکټر لی اوسه دې منځونه او دسونه ډېر کوي نیکۍ ډېر شی دي. نو که تاله غلط سرټیفیکټ در کو د په هیڅ نقصان نه او زما خو نورې نیکۍ نشته. که تاله مې د دروغو دا سرټیفیکټ جوړ کړو چې سیده دوزخ ته ځم. خلقو سره یری چې یاره زما نیکۍ زما نیکۍ به څنګه غالبېږي زما بدۍ به څنګه. یغفر لکم ذنوبکم د هغې ډومبنی شرط دی. نو چې کله ستا پاک کي که نه الله تعالی د پاکولو دپاره یو خدا طریقې وي. بلې دا کړي چې په تا به تکلیف راولي. که تا زغی مات شو نو ګناه معاف شو. که تا باندې زوی مړ شو خدای دې مکه اتا انا لله و انا الیه راجعون وې بره یې دله بنګله جوړه کړه بیت الحمد ورته وایي.
کتا ته دک در ورسید تا لنده دا ټول چې دی دا سیستم چې روان دی دا ستا جنت ته د بوو لار جوړی. اکه بیا سپاتی شو جو بیا به دې څه چل د سره وکړي وایي دا قبر نه دی دا قبر وایي د یوې د بلې پرې راشي خلق څه وایي دا تا راته تاسو وایي وایي چې کله مړی په قبر کې کېږي نو څه چلو شي راشي پې نو وایي دا چیجی په یو بل کې نه باسي دی چاپي کوي هلته که نه دا فیزیوتراپیسټ نه دي دی دا مریضان چاپي کوي نو چې چاپي شي نو جوړ به شي نو هلته یې چاپي کوي چې جوړې کړي وروستو به یې جنت ته بیایي. دا کله چې ته یې که نه بعضې خلق داسې یي چې هغوی لږ ناجوړی جو مونږ ته یو ستن ولګو مونږ وایي ځه بعضې ډېر ناجوړی جو مونږ ته ډریپ ولګو نو چې لږ ناجوړی جو هلته به درې تپوسونه وکړي په قبر کې درې تپوسونه دا ما تاسو ټول له راځي ځکه خبر مثال د کیژوالټۍ دی کیژوالټۍ کې ډاکټر صاحب پوره هسټري نه لي خو هغه ورته څه وایي من ربک بل څه وما دینک وما نبیک که نه دا درې کوېسچن ته وکړې که سم جواب یې ورکړو وی به چې نوم که نومت العروس د مناوې په شان اوده شه بیا به وروستو ګورو که نه خطا شو وی به چېرې دی واټ کې داخل کوي نو واټ ته چې سړی لاړ شي نو پوره فایل پسې روالي که نه نو هلته به الله فرشتې او ګواهان ټول راشي وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا بیا به هلته بد حالي نو بیا د سخت مریض ته موږ ډریپ لګو نو ده ته به وایي مار به پې مسلط کړي د مار ته تاسو کو دا ډریپ ته وکتل که نه د ډریپ دا چجه او د مار دا چجه یو شاني نو هغه به پې ولګوي نو به یې چیچي ولې د زکات نه دی ورکړی چې زکات یې نه دی ورکړی نو دی به وایي چې انا کنزکه و انا مالکه زه ستا کنز یم نو دی وجه نه د ما ستا لپاره دا یو دغه دی چې ما ته به کوشش کوو چې یغفر لکم ذنوبکم ځکه دا زمونږ د اسلام چې دی په دې باندې خو ټیک ده چې مونږ دا شناختي کارت جوړ شوی دی خو دا د جنت دپاره نه دی دا خو د دنیاوي معاملاتو لپاره دی دې ته قانوني اسلام وایي دا حقیقي اسلام باندې به ته جنت ته ځې او حقیقي اسلام دپاره به ته دا شرایط ټول پوره کې یغفر لکم ذنوبکم او بیا ورپسې وایي چې تاسو بیا جنت ته بوځي او بیا وی ذالکم خیر لکم دا ستاسو لپاره غوره ده. نو ما تاسو ته بنیاد خبره وکړه نو یوازې علم بنیاد نه نو د بنیاد نه پس موږ درې څلور خېجو هغې ته موږ پیلرې څه ورته وایو پیلرې وایو که نه نو دا باندې دی د دې هم څلور دیواله دي د دې دا کور دی د دې به هم څلور دیواله نو زموږ د دین هم د عمارت څلور دیواله دي یو ته وایي صلات بل ته وایي زکات بل ته وایي حج بل ته وایي روزه دا څلور پیلرې به خېجې دا څلور ضروري دي څلور واړه ضروري دي یو د بل په ځای کار نه کوي که کم سړی منځونه ډېر کوي او روجې نه نیسي نو خدای نه بخي کم سړی ټول عمر روجه نیسي خو زکات نه ورکوي جو بیا خدای نه بخي څنګه چې زموږ دا گاډی په څلورو پیو ځي نو که ته وایې چې یو دې پکې نه خیر دی نو په دې ستا ګاډی د دې ځای نه منګورې ته نه ځي نو جنت ته به ته په درېو پایو څنګه لاړ شې نو چې دا درې پیلرې ستا په ذهن کې څلور پیلرې هر وخت صلات زکات نو دا صلات د دې دپاره دی چې ته لیبرل نه لیبرل دې ته وایي چې څه وخت د کور نه ووته څه وخت راغی دا بې سره ماشومان چې یي که نه دی کور ته د شپې نه راځي دی په حجره کې شپی مور پسې ور کلک کی دی په دیوال راودانګي چې دیوال راودانګي جو خپای ماته شي چې بیا ډاکټر صاحب لبوزي پلستر وته پروتي موږ له ډېر شي مریضان دي سي راوستي دي چې هغه د شپې کور ته نه راتلل ځکه هغه په حجره کې نا وخت پورې ناسو یا چرس کل یا ډمې ګډولې نو دا مور پلار ورته ووایي چې د ماسخوتن د مانځه نه پس به ته کور ته راځې او د ماسخوتن د مانځه نه پس به تاسو څه وایې یو صورت دی هغه به خامخا وایي دا راته تاسو وایي صورت تبارک الذی دا تبارک الذی چې تقریبا 10 آیته ده دا تبارک الذی و ماسخوتن ته وایي او بیا به د هغې نه پس وده کېږي وی ګوره دا تبلیغان ډېره خوږه خبره کوي خو هغې بل سړي د هغې نه خوږه وکړه وی دی وایي د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده او د غیرو په طریقو کې ناکامي ده وی زه راته وایم چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده خو څلور طریقې دي چې موږ یې هېڅوک نه کوو وی څوک وی رسول الله به وختي وده کېدو او موږ ناوخته وده کېږو حضرت به څه کول د ماسخوتن د مانځه نه پس خبرې پې بدې لګېدې موږ وایو مړه موږ خو هغه 12 بجو پورې ناسو په دې فخر کوو لکه تاسو وایي دوره وختي وده کېږئ د انګریزان زموږ نه په دې لحاظ سره ډېر ښه دي د لندن دا مین سټي نه ده په دې کې د اتوار په شپه زه ګرځېدم تاسو یقین وکړئ چې زه دومره خوښ یم چې زه ویرېدم
ما ته هغه وی انګریزان مازیګر ډوډۍ خوري، ماسخوتن د مانځه په وخت کې وده کېږي، سهار 4 بجې 5 بجې وختي پاسي ایکسرسایز کوي، بیا خپل کارونه شروع کوي. تاسو ګوره په امریکا کې زموږ څومره چې خپل دي هغه ټول وایي چې ته سوال نه پیدا کېږي چې ته ډیوټۍ له لیټ لاړ شې. نو رسول الله بس چل کاو اب وختو وده کېدو موږ ټول نه وده کېږو. رسول اللہ بل سے چل کاؤ فجر سے پہلے وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، ہم میں سے کوئی نہیں اٹھتا. ډیر کم کسانی چې تهجد کوي، حالانکه 40-50 سال نه پس چې یو سړی اوس تهجد شروع کړي نو کله به کوي. علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم. تاسو په پاسې منځله د شپې، دا د صالحانو دا څومره زبرګان چې تیر شوي دي دی اسې زبرګان نه و، دی به سربانګ پاسېدل. دویم مې راته ووی. دریم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به نفلي روجې نه وې، څوک نیسي وایي چې نفلي روجې واک کوي. زموږ په علاقه کې خو ډېره سوه په دې کې نثار مال د ښځو بولقې په سر کړي او ټول واک کوي، ځکه کارډیالوجست ورته ویلي چې فیټس پرې کم شي. خو که ته فیټ کمول غواړې نو په هره 10مه ورځ روژه نیسه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلو؟ وثلاثة الصیام فی کل شهر. په هره میاشت کې 3 روژې نیول. نو چې کوم خلق نفلي 3 روژې په هره میاشت کې نیسي د هغو فیټ به څه بړاو شي؟ هغه به سوځي، نو خېټه به هم نه غټېږي او بلډ پرشر به ورته هم نه راځي او هارټ اټیک به ورته هم نه. ستا پکې خیر دی. نو په نفلي روژو کې ستا خیر دی، نه هغه ته نه کوې. سهار وختي چې ته پاسې نو اکسیجن به ډېري. د اکسیجن زموږ د ګاډو د شاته چې تو لوګې خیږي دی غرق کړی دی، ټول کاربن ډای اکساید دی. نو د شپې ګاډي نه وي نو چربانګ اکسیجن ډېري، نو ساه به هم خوالې او دغه چې دی ان ناشئة الليل وطئا واقوم قیلا. د شپې پاسې او تلاوت چې کې د هغې ډېر خواني. نو رسول الله سلم به وختي پاسېدو. او څلورم نمبر خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د تبلیغ ابتدا د کور نه کړې وه. قو انفسکم و اهلیکم نارا. اکثر زمونږ د زبرګانو بچي چرسیانی، د عالمانو بچي چې دی لوپري، اکثر جماعت اسلامي والا بچي په پی ټی آی کې. دا ولې؟ دا دی د خپلو بچو غم نه کړی، د کور نه به شروع کې، بیا به ګاونډي لځې او بیا به بار ته ځې. نو 4 پیلرې مې راته وویې، دا 4 پیلرې چې ستا یي نو دې ته چت وایي. دې چت ته په اسلام په دغه کې په ژبه کې دغه وایي عبادت رب. دا سړی 4 منځونه 5 واړه منځونه هم کوي، د روژې هم نیسي، د حج لم تلی، د زکات هم ورکوي، دا عبادت رب دی. خو په دې دی نه خلاصېږي، دې ته بندګي وایي. اوس به دې څه چل کوي؟ دا خبره به بل چاته رسوي، دې ته تبلیغ دین وایي. بلغ ما انزل الیک. که څه شی تا ته راځي هغه به بل ته ښیې. بلغوا عني ولو که یو آیت نو رسوی به. نو په دې کې عالمه بې عالمه نه شو که نه چې دوره د سبقونه نه ویلی به تبلیغ نه کوي. نه، ول او آیه ویلی دی چې یو آیات تاله درځي نو هم به بل ته ښیې. دې ته تبلیغ وایي. نو دا تبلیغ چې ته بیا کې د دې لپاره به ستا سره ټول ځي، څه شی تا سره په کار دی که نه. او د ټول نه بهترین تبلیغ چې دی هغه قرآن دی. دا به ته قرآن خلقو ته رسې، دا ستا ذمواري ده. ځکه د قرآن په تا باندې دغه 5 حقوق دي. نمبر 1 اس کو ماننا، نمبر 2 اس کو پڑھنا، نمبر 3 اس کو سمجھنا، نمبر 4 اس پر عمل کرنا، نمبر 5 اس کو پھیلانا، نمبر 6 اس کو عملاً نافذ کرنا. اقیم الدین. په قرآن کې ټولې خبرې دا دي. الله تعبدو الا الله. د خدای نه علاوه د بل چا عبادت نه کوئ. د بش به نه کوئ، د بلیر به نه کوئ، د IMF به نه کوئ، د شیطان به نه کوئ، د مشرف به نه کوئ، د جج به نه کوئ، د جرنیل به نه کوئ، د ما عبادت به کوئ. ولا تشرکو به شیئا. چېرته ښځه د باندې زوروره نه شي، چېرته زوی د باندې زورور نه شي. که زوی د باندې زورور شو نو دغه چل به رسره وکړي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب سره کړی. او د هغې ډاکټر صاحب نوم شاهد و. نو هغه ډاکټر صاحب د خپل زوی د لاسه ځکه مړ شو چې قو انفسکم و اهلیکم نارا. و دا او قرآن کې تغابن کې تا ته څه ویلي؟ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. په کور کې سره دشمن دی رلی. فاحذروه، ځان ته ساتئ. قو انفسکم و اهلیکم نارا. که ډېر ناز و نیاز دی وړ نو دی به دوزخ ته ځي بیا نو په دوزخ ته سود دی. علیها ملائکة غلاظ شداد. خو ډېر سخت اور دی.
نو زما ستا ذمواري دا ده چې دا خبره بل ته رسو. دې ته وایي تبلیغ دین، او د دې تبلیغ دین دپاره قرآن ضروري دی. قرآن به ستا په لاس کې، نو ته به بیا څه وایې؟ ته چې تبلیغ کوې نه په څه به یې کوې؟ نو هغې دپاره هم څلور خبرې دي. بالحکمت چل به زده کړې چې څنګه به خبره کوم. نو کله چې ته خوږه طریقه خبره وکې، اشرف علي تانوي صاحب وایي ما یو سړي ته وې چې دا پیسې دي اوچتې کا دا ښکته دي، نو ما ته په جواب کې وې چې کیا کہا مولوی جی؟ مولوی صاحب څه دي وې؟ وی په ټرین کې موږ روانو، نو ما ورته وې تمہارے یہ پانچے شریعت کی نگاہ میں غلط ہے، سارا پیسے غلطی دی. نو اس نے شریعت کی ماں کو گالی دی. نو اشرف علي تانوي صاحب په ځای دی چې د ځان نه خفه شوی وی، نو د هغه نه خفه شوی، د ځان نه خفه شو. وی که ما ورته په صحیح طریقه ویلی وی نو دا سړی چې دی لا ولې ګناه کاو او زما د خبرې نه پسې کنځل وکړل نو کفر یې وکړو. نو هسې نه چې ستا د تبلیغ د وجې نه خلک کفر شروع کړي. وی نه یې کامزته یې په ما وکړه. نو موږ ته په جواب کې څه وایو؟ زه په تندر یخ شه. نو ته د تندر یخولو لپاره خو نه یې که نه، ته خو خلق د خدای نه مرور خلق د خدای سره پخلاکې، دې ته حکمت وایي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خو مثال دی، هغه خوږ شوی دی لږ ساعت لږ 2 ورځې پس په وفات کېږي او دا د محرم میاشت را روانه ده، ځکه په 1 محرم شهید شوی. نو د هغې نه مخکې د ربیع کومه میاشت ذوالحجه، نو د ذوالحجې آخري تاریخونه دي. نو هغه خلق تپوس له راځي، نو یو کس یې تپوس له راغلی نو هغه هم پیسې ښکته وې. نو حضرت عمر صاحب ورته څومره په حکمت وایي، یا ابن اخي وراره دا پیسې دې لږې اوچتې که، فانه انقى لثوبک واتقى لربک. د دې 2 فایدې به میلاو شي، ستا رب به ستا نه خوشحاله شي او ستا پیسې به پاکې پاتې شي. ته په داسې طریقه راځې چې حکمت خبره زده کې، والموعظة الحسنة خواږه الفاظ به ورته وایي. نو ما هغه یا دویم چت چې دی دې ته تبلیغ دین وایي. په دې هم نه خلاصېږي، دا بلډینګ به 3 چته وي، د دې دا به هم 3 چته شي، ځکه چې بیسمنټ پکې وي. نو د بیسمنټ نه پس د یو خو بیسمنټ دی، بل ته څه وایي؟ ګراوند فلور، او بل ته چې سیکنډ فلور یا فرست فلور. نو دا 3 به د دین هم 3 چتونه دي. نو لومبنی چت یې دا و چې ته به په خپل عمل کې، دې ته په پښتو کې بندګي وایي. دا بل چې بل ته به وینا کوي، کم کسان چې بل ته وینا نه کوي او کور ناست دي، خدای پاک د دین دومره مرور دی چې یو حدیث ته ډېر سړی پې ویریږي. اوحى الله عز وجل الى جبریل ان اقلب بلدة کذا و کذا. جبریل ته الله وایي چې پلانې کلی په بله واړوه. نو جبریل ورته څه وایي؟ ان فیها عبدک فلان. په دې کې خو ستا ډېر نیک بنده دی چې جبریل ورته نیک بنده ووایي دا به نیک نه وي. هغه څه وایي؟ لم یعصک طرفة عین. د سترګې د رب برابر یې ستا خلاف نه یې کړی. سترګې د رب ته خبرې الله ته څومره خبرې، الله ورته څه وایي؟ دا د تبلیغ نه دی کړی. ان اقلب علیه و علیهم. په دې مخکې واړوه، په دې وروسته واړوه. نو که موږ ځان له دین کوو او بل ته وینا نه کوو، ځکه بل ته وینا ډېر ګران کار دی. هېڅ سړی به نه تعالی به سخت جواب درکړي. زموږ یو تبلیغي ورور نو هغه تللی اوس چیلې له د احسن ته. نو ما ورته ویم څنګه چلو؟ یاره ما ته یو جومات نه راله بسترې بار ته رارتاوې کړې، وی دغه و د بریلیانو، او بیا یې په ګټو وړو ویشتو. نو ما ستا څه جذبات و؟ وی زه خوشحاله شوم ما چې زه طایب سنت ژوندي شوم. دې ته تبلیغ وایي. وا بل زموږ یو مشر ډېر ښکلی سړی و، نو د ښکلوالي له وجې نه ما ته وی ډاکټر صاحب وی په خدای یقین وکړه که موږ خپله ډوډۍ خوړلې، وی دې خلقو به دا ډوډۍ راوړې. مایجي صاحب تبلیغ دې نه دی کړی. تکلیف چې ته برداشت کړې نو دې ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره تکلیفونه برداشت کړي وی ګوره په بدر کې 14 شهیدان، په احد کې 70 شهیدان، دا قرباني ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعویذونه نه کول، کینې په تعویذ به کار نه و شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دمونه هم نه کول، په دم به کار نه و شوی. 313 چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته مخکې کړل، نو څه وی؟ زما ربه دا یو څو کسان دي که دا دې هلاک کړه لم تعبد، په دنیا کې به دې هېڅوک نوم وانلي. دا د الله رسول په خپل رب نازني. او بکر صدیق ورته وایي بس دی جي بس دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې د دغه نه د اوږې نه صادر مبارک ښکته ارتاو شو. نو که دا په تعویذونو کې دی نه هغه به تعویذ نه و کړی. د هغې برکتو چې نن اسلام ژوندی دی، کې نو اوس به موږ ټول هندوانو.
دا اکبر باچا چې وکنه د هندوانه د مسلمانان یو ځای کړي نو د دې یو دین را کړی هغې ته به دین الهي وي او هغه به الله اکبر ترجمه دا جوړه کړې وه چې الله اکبر دی یعنې اکبر به خوشحالېدو چې ما ته الله وي نو هغه درباري مولان ورسره یو ځای شو په هره زمانه کې درباري مولا ني نو درباري مولانو سره یو ځای شو یو شیخ المجدد الفسانی شیخ احمد سرحندی هغه راغی وی دا څه کوې جو هغه جیل ته بوتو ښه خلق چې دی هغه بادشاهان جیل ته بیایي چې کم سړی په ازمایش کوي ته پوه دا ښه سړی دی چې کم سړی مزې کوي ته پوه چې دې سړي کې څه چل دی دې دین خرڅ کړی دی وایي که شیخ احمد سرحندی رحمت الله علیه دته مجدد الفسانی وایي که دې نه وی اوس به موږ ټول یو ورځ مندر ته تلو یو ورځ به زموږ د هندوان جومات ته راتلل هغه دین به اوس دا خو یو سړي قرباني ورکړه او خبره یې راته کړه بیا چې کله بل څوک راننوتو او هغه وی چې قادیانی راووتو غلام احمد قادیانی او هغه وی زه پیغمبر یم نو د هغې خلاف مولانا مودودي چې کوم کتابچه ولیکله نو هغه د ایوب خان دی ټایپ خلق په دومره خفه شو چې یو خو مولانا مودودي جیل ته کو او یو یې پې د 500 سزا وخېژوله او بیا ورته که معافي غواړې نو مولانا مودودي وی موت اور زندگی کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے میں معافی نہیں مانگوں گا نو دا د دې څو کسو برکت دی دا مولانا الیاس رحمت الله علیه په دې کوڅو کې ګرځېدو او هر چا ته خپل دغه رساو دي دلته کې هر چا ته خپل پیغام رساو چا سره به چیلم اغستی دا اوس چې ته تبلیغي جماعتونه یې دا د هغې غریب هغه محنت دی نو دا محنت به ما تا کوو دې ته تبلیغ دین وایي خو زما ستا سره به صحیح یو به را سره دغی قرآني او بل د قرآن تشریح به حدیثي او بیا به دا قایمول غواړي قایمول دې ته وایي ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا دا دین بالفعل قایم کوي او په دې کې چنګ وانګ کېږئ ما که ته قایم نه کې نو ډېر شی خبرې داسې دي چې ځان له به نقصان ورکې لکه ته وایې چې لعنت الله علی الکاذبین دا الله لعنت دی په دروغجنو نو دا فرض کا دا د قرآن آیات دی نو په ته په دې پته مای چې په لام لس نه کوي او په عین لس نه کوي او په نون لس نه کوي خو چې ته بار راوځې نو په دکان کې ټول دروغ وای په عدالت کې ټول دروغ وای نو دا تا په ځان باندې خیري نه دی کړي نو دا په ځان لعنت وای نو ځان د لعنت نه د بچ کولو دپاره د شریعت نظام او د اسلامي حکومت قایمولو دپاره به خپل جدوجهد کوي هغه طریقه چی دا چونکه د جماعت نه بغیر نه کیږي نو دی وجه نه دا الفاظ دي لا اسلام الا بالجماعه اسلام بغیر د جماعت نه نه بعضې خلک وایي که نه زه په یو پارټۍ کې نه یم دا سړی چې دی دی ساده دی دی قمقل دی دی به یاره شیطان په پارټۍ کوي دی ته حزب الشیطان وایي یا به د الله په پارټۍ کوي دی ته حزب الله وایي داسې نه شي کېدی چې په دې منځ کې دی په یوه کې نه نو علیکم بالجماعه لا اسلام الا بالجماعه اسلام چې وای نو جماعت وای دا امامتۍ دا مونږ څومره ضروري دی دا ولې دا جماعت دی په دې کې امام مخکې ته پسې شاته امام چې څه کوي ته هغه کوې نو د دې امت ته ټولو نه غټ امام څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو دا تا ته دا ترغیب درکوي چې دلته د امام خلاف ته کوې نو مونږ دې ونه شو نو چې هلته کوې نو دین دې ونه شو دا دواړه خبرې به تاله کول غواړي نو دا دین به قائمه لا اسلام الا بالجماعه ولا جماعه الا بالاطاعه جماعت بالو جماعت چې اطاعت کې تا ته په 9 بجې به میټینګي جو ته 9 لره رسېدلې جو تا ته وایي د اتوار په ورځ خپل کار پرېږده جو ته به خپل کار پرېږدې جو ډاکټر صاحب ته وایي چې رستا غم شوی دی جنازه پرېږده موږ له راشه جو دی به راځي دې ته اطاعت وایي چې د خپل امیر اطاعت دومره ضروري دی لکه څومره اطاعت چې د پیغمبر ضروري دی لا اسلام الا بالجماعه ولا جماعه الا بالاطاعه او بیا دا هجرت پکې پکې د کله کله به ته خپل کور نه بار ته وځې نو دا 3 سټیپه دي دې ته وایي لومبی 100 بندګي وه دویم 100 تبلیغي بندګي وه دعوت بندګي وه دریم ته وایي نظام بندګي چې د دې بندګۍ نظام راشي تر څو پورې چې د خدای نظام په دې ځمکه نه دی نافذ شوی نو زمونږ کار لا نه دی شوی د دې وجې نه وایي وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے د توحید رڼا چې تر څو پورې نه ده خوره شوې
تر څو پورې چې د فلسطین مجاهدینو فتح نه ده موندلې، تر څو پورې چې د افغانستان اسلامي حکومت مضبوط شوی نه دی، تر څو پورې چې ستا په پاکستان کې د سود نظام او د بې حیایۍ نظام ختم شوی نه دی. د بې حیایۍ دومره غټ نظام دی چې دلته یو بیل پاس شوی دی. مشتاق صاحب له خدای عمر ورکي، هغه د دې لپاره ځان وجلی دی خو زرداري پې لا دستخط نه یې کړی. بیل دا دی چې کم الک پړه کې راشي چې زه جینۍ یم نو ناد راته به ځي او هغه ته به وایي چې زه جینۍ یم او ناد را باندې لازم دي چا وله د جینکو شناختي کارډ ورکړي. نو کم الک چې د هغه جینکو مجلس تړه کېږي نو هغه له دا ګرانه ده نه به لاړ شي بوله سرټیفیکیټ ورکړي، نو دی به بیا چې رسېدو په هسپتال کې زه داخلوم نو دی به بیا د جینکو په واټ کې داخل شي. نو دی چې بیا په ډایو بس کې سفر کوي نو دی به د جینکو لیټرین ته ځي، نو دی خو دی الک نو دی به بدکاری کوي. دا بیل ترانسجنډر بیل دا منظور شوی دی او د قیامت په ورځ به زما ستانه خدای تپوس کوي چې قوم لوط والا عمل کېدن ته چرته وې. دیو جن الله تعالی زه په ځای چې موږ ته څه ویلي دي زه هغه تاسو ته ما بیا خپله خبره خلاصوم. نو الله تعالی موږ ته ویلي یو خو دا ویلي چې هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم، زه راته تجارت خیمه که ځان خلاصوئ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب. تاسو کو ګټه غواړئ چې فلسطین فتح شي، تاسو کو ګټه غواړئ چې افغانستان پته شي، تاسو کو ګټه غواړئ چې کشمیر پته شي، دا به تاسو ته اهم ښکاري. الله وی دا ورستی خبره ده، وړومبۍ خبره ده چې ته جنت ته لاړ شې. کم صحابه وو چې په احد کې شهیدان شو هغوی خو د مکې ګټه نه وه لیدلې. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه، حضرت حمزه رضی الله عنه، دې وجې نه یا به ته په حمزه ګروپ کې یا به په خالد ابن ولید ګروپ کې. دا د الله تعالی بیا خپله خوښه ده چې فتح درکوي که نه، خو اصل مسله دا ده چې ته جنت ته لاړ شې او د جنت ته رتلو دپاره ټیسټ ضروري دی. نو یو ټیسټ یې راته دا ویلی، بل راته دا وایي احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. دا ګوره د قرآن الفاظ دي. ستاسو څه خیال دی چې زه به ګیدي به وایي چې زه مسلمان یم او زه به پې سر ټیسټ نه راولم؟ یفتنون فتنه، they will be tested. موږ به یې ټیسټ کوو چې شوګر یې څومره دی، یورین یې څومره او د یوریا یې څومره ده او بلډ پریشر یې څومره دی او ایمان یې څومره دی. د ایمان ټیسټ په راځي، د ایمان ټیسٹ بحالو راځي چې تا ته د مشرف پشان سڑے ہوئی کہ ہم آپ کو وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا او ته پاغه وخت کې مکلک شي او تا ته د ایوب خان پشان سڑے ہوئی چې مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے اور مولانا مودودی پشان سڑے ہوتا جواب ورکی کہ میں بھی حیران ہوں کہ ان جرنیلوں کا سیاست میں کیا کام ہے. یریږي به نه چانه ځکه وهم لا یفتنون، پتا به ټیسټ راځي خو که تا ته لکه بوش ټلیفون وکړي اته بیا ډېر شي نو بیا په فتنه کې بیا په ازمایش کې ته څه شوې فیل شوې. نو دا په بل ځای کې راته وایي الله تعالی د آخري آیات تاسو هم ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، خدای پاک په تاسو داسې نه پرېږدي حتی یمیز الخبیث من الطیب. خبیث پاک او پلید په جدا کوي، پاک او پلید به الو جدا کېږي چې پتا ازمایش راشي او چې ازمایش راشي بیا پته لګي چې پلید څوک دی او پاک څوک دی. الله دې مال او تاسو له توفیق راکړي چې موږ په پاکو کې شو، الله دې موږ د پلیتۍ نه بچ کړي، الله دې دې له اجر ورکړي، الله دې ستاسو د اجتماع د آخرت او د دنیا د اسلام د بالادستۍ سبب وګرځي. الله دې دا کور او د دې د افراد لوی واړه برکتی کړي او الله دې ډاکټر صاحب له توفیق ورکړي چې دې په خپل صلاحیتونو کې نور هم اضافه وکړي او الله تعالی په موږ ټولو باندې رحم وکړي. الله تعالی د دې اجتماع د برکته د فلسطین مجاهدین له فتح ورکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.